YS Pro. Work like a family. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر ملګری د مفتی منیر شاکر او د شل رکعات تراویح په اړه د هغه د بیان متعلق پوښتنه کوي. نو لومړی به شل رکعات تراویح په احادیثو ثابته وو او بیا به د مفتی منیر شاکر په باره کې خبره کوو. ملګرو، د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې د صحابه پر شل رکعات تراویح باندې اتفاق شوی دی او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ څخه شل رکعات تراویح داسې په تواتر او کثرت سره ثابت دي چې هغه اهل حدیث چې د اتو رکعاتو تراویح قائل دي او اته رکعات تراویح کوي هغه لا هم لدی انکار نه کوي او نه کوي چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به شل رکعات تراویح کوي. لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه هم شل رکعات تراویح ثابت دي. چنانچه مصنف ابن ابي شيبه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 286 کې روایت دی د ابن عباس څخه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رمضان کې شل رکعات او وتر کول. مفتی منیر شاکر صاحب وایي چې په قرآن او په حدیث کې د تراویح ذکر نشته. د دې ډیر شایسته جواب مفتی ندیم صاحب ورکړی دی. هغه ورته وایي چې د توحید خبره ته هم کوي، موږ هم کوو، ته هم منې، موږ هم منو، او ته وایي چې په قرآن کې چې څه ذکر دی هغه منم، د قرآن و اخواته هیڅ هم نه منم. نو ته چې د توحید علمبردار و ځان ته وایي، ته په قرآن کې د توحید لفظ و ما ته راشکاره کړه. په قرآن کې د توحید لفظ نشته. ملګرو، که چیرې یو لمونځ په احادیثو ثابت وي، که څه هم هغه لمانځه ته نوم وروستنیو خلکو ورکړی او په حدیث کې دغه نوم ذکر نه وي، دغه لمانځه څخه ته انکار نشې کوای. تراویح شل رکعاته په احادیثو ثابت دي، که څه هم و دغه لمانځه ته د تراویح نوم وروستنیو خلکو ورکړی دی. مفتی منیر شاکر انتهایی ګستاخه سړی دی. یو دوه کاله نه مخه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې هم انتهایی ګستاخانه کلمات ویلي ول او دی وایي چې زه هغه حدیثونه نه منم کوم چې له قرآن سره په ټکر کې دي. دا دومره احمقانه خبره ده، له قرآن سره صحیح حدیثونه په ټکر کې راتلای نشي. دی د احادیثو څخه انکار کوي. سوال دا دی چې ته حدیثونه نه منې، نو ته د ماپښین 10 رکعات لمونځ، د مازدیګر 4 رکعات فرض، د ماښام 3 رکعات فرض، د سهار 2 رکعات فرض، 2 رکعات سنت، دا ته په قرآن ثابت کړه. په قرآن کې د دغو رکعاتو ذکر نشته. چې ته حدیثونه نه منې، نو ته به بیا لمونځ څنګه کوې؟ او دی په محدثینو باندې ملنډې وایي. محدثینو په باره کې دی وایي محدثینو چې کوم حدیثونه را نقل کړي دي د دې حیثیت صرف دومره دی لکه د یو ملا خبره. دی د یو محدث نوم اخی، مسروق، لاغه سره مولانا ولګي، وای مولانا مسروق، مولانا زهری، مولانا امام بخاری، مولانا امام مسلم. په محدثینو باندې ملنډې وهي او دی وای د چا پلار شل رکعات تراویح چې دی هغه نشي ثابتوای. او هلته مفتی ندیم صاحب ورته وای کوم ورځ پر کوم ځای چې مناظرې ته تیار یې، زه درته تیار یم، پر شل رکعاتو تراویح باندې مناظره در سره کوم او در ثابتوم. او پر ډیرو مسایلو باندې مفتی ندیم صاحب مفتی منیر شاکر ته د مناظرې چیلنج ورکړی دی، خو مفتی منیر شاکر و مناظرې ته هیڅ کله هم نه دی حاضر شوی. او بیا ناستې و خلکو ته وای د دوی پلار یې نشي ثابتوای. نو چې ته یو عالم ته کښېنې د مناظرې چیلنج ومنې، نو به در ثابت کې. نو چې ته له هغه ځایه نارې وهې، څنګه به در ثابتوي؟ ملګرو، د سوشل میډیا دور دی او ډېرې فتنې به پیدا سي. نن سبا خلک پر سوشل میډیا باندې ځان مشهوره کول غواړي په هر جایز او ناجایز طریقه باندې، او بیا پر ملا باندې لګېدل، پر مذهب باندې لګېدل، دا یو فیشن جوړ شوی دی. یو ملا کله کله له دې وجې په ملایانو لګېږي او د ملایانو په خلاف خبرې کوي چې دی ځان مشهوره کړي. ځکه کوم خلک چې د ملایانو څخه نفرت کوي، هغه بیا د هغه ملا خبرې به طور ثبوت چې دی هغه شعروي. کوم چې د ملایانو خلاف ګایېږي، نو الله رب العالمین دې موږ د آخر زمانې د فتنو څخه وساتي.